بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. انفال جمع د نفل ده او نفل وی زائد شیطا ایکسٹرا تا. یہ نفلی مستمونگا نفلیم زکو چی دا ایکسٹرا مونز دے اضافی دے. مراد دا انفالنا سپوائلز آف وار یعنی مال غنیمت. مال غنیمت چونکہ پا جہاد کے دا مسلمانانو مقصد مال غنیمت نہیں، دا ورطا ایکسٹرا حاصل شی. مقصد کوئی سی دا ظلم دفع کول. مقصد دا جہاد سے دے دا ظلم دفع کول، دا ظلم تدارک کول. خدا مال غنیمت پکی اضافی میں لوش. زمانہ دا نزول دا دی صورت دویم سنہ ہجری. دا ہجرت نبات پیغمبر علیہ السلام یا ریاست اسلامی قائم کا مدینہ منورہ کے ابتداءً دا ریاست پر 200 او یا مربع میل باندې خورو. دا ہجرت نہ وړاندې د حج په موقع د مدینه خلکو د پیغمبر علیہ السلام دعوت قبول کو. مینا کی کم ځای مینا کی دا 15 یا خلکو سورو او د پیغمبر علیہ السلام له دعوت ورکو چې مکه معظمه کې ته او ستا مرګري ډیر په تکلیف دي، نو مدینه نه خپل سنټر او مرکز جوړ کا. او د دې دو مشران اسعد ابن زرارہ، اسعد ابن زرارہ او عباس ابن عباد، دا د مدینه د خلکو لیډرانو په دغه حج کې. دې دوار د چې پیغمبر علیہ السلام تر حضرت عباس هغه وخوي دا ولیک چې تاسو دعوت خو ورکوي پیغمبر علیہ السلام ته، او تاسو ته پته ده چې رده د وجه ټول خلک زموږ دشمنان شوي دي، تاسو به هم دشمنان شي. حالانکه په دغه موقع د پیغمبر علیہ السلام د تر په خپل مسلمان نو، خدا د پیغمبر علیہ السلام ترومو او د پیغمبر علیہ السلام دوستمو. حضرت عباس د پیغمبر علیہ السلام اکایومو ا دوستمو، یعنی په عمر کې صرف 2 کاله مشر دا تر اکا پیغمبر علیہ السلام نه صرف 2 کاله مشر، نو بس دوستی وا یعنی وړوکواله یو ځای د تر پښه. صحیح دی وای هغه چې په موټر سایکل باندې لما افغانستان کې نو په نارو باندې کیسټ کې راځي. ها نو چې موټر سایکل باندې لما نو موټر سایکل می تیز چلاو نو رانه و فائدہ نو پرې وته نو پوه نو دا یو کار دی ځوانه سو کې ټول چمونه ورپسې ځوانه شروع حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام تر دی د مدینه منورې د دوانو لیډرانو ته وی چې تاسو دعوت خو ورکوي، خو د ټولو عربو مونږ هم دشمنان شوي، نو تاسو به هم دشمنان شي. ځکه چې دې کوم ځای ته ځي هغه ځای باندې خلک بیا بمونه غورځوي. څه کوي بیا خلک بمونه غورځوي هلته. نو دې دواړو ووی دا ولیکه چې زمونږ قبول دی د سر او د مال په قیمت باندې. د سر او د مال په قیمت یعنی سر ته هم قربانو مال هم ته قربانو.
لہذا پراتلو کی کال کے پیغمبر علیہ السلام خپل مرګور ته وی تاسو ورو منتقل کیږئ چرته ځئ مدینه منورې ته. او آخر کې پیغمبر علیہ السلام سره د لګو مرګرو پاتې شو. مکه معظمه کې ټول مرګري نوم به وستل د سره د مرګرو پاتې شو. آخر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم سره د مرګرو مدینه منورې ته منتقل شو. اوس د مکې خلک چې د دې د ژوند دارو مدار په تجارت باندې و، ځکه مکه معظمه کې زراعت دي، زراعت پکې ستاري دي، اکثر پکې نشته، صنعت پکې وغه زمانہ کې نو ټول کار په څو په تجارت، ساري خلک ژوند پسې تیري په تجارت باندې. نو د قریشو خلکو د یمن نه شام ته تجارت چې بکو یا د یمن او د شام نه به تجارت کو، دا لار په مدینه تیرې ده، دا روډ په کوم ځای مدینه باندې. د دې وجه د حتی المقدور کوشش وکړو چې د مدینه خلک په دې قانع وکړي چې پیغمبر علیه السلام او داغه مرګرو له ځای ورنکړي. صحیح. لہذا وفدونه لګل شروع کړل، دا مکوي دا سدي ترستان دي، دا دهشتګرد دي، دا فلانه دي، دا ډنګلې دي. صحیح. او دوی د اهل مدینه سره رابطه وکړه چې دوی د مدینه نه وباسي. څوک سعد ابن معاذ چې د مدینه سره و، د خپل قبیله مشر څوک سعد ابن معاذ د عمره ته راغلو. د دوستو په مکه معظمه کې ابو صفوان دا غنامه و، ابو سفیان نه، ابو صفوان سواد سره د بیت الله نه چاپیره طواف کو. ابو جهل ولا مخله ورغه ورته وی ګوره کدا ابو صفوان تاسو سره نه وي ما ته اوس دلته مړولې. سعد ابن معاذ ته وی دلته مړولې ځکه چې تاسو زمونږ وانټډ خلکو له شیلټر ورکړی دی، سلام ورکړی، زمونږ باغیانو له پناه ورکړی ده. سعد ابن معاذ ورته وی وکتا یو معمولی حرکت وکړو زبتا باندې ژوند را تنگ کړ، سبو کو در باندې ژوند بدل راځي. معنا دا ده چې ته یو دانه د خوراک په دې روړ باندې راته رول بیان شي. خبر ده کړه سعد بن معاذ جرار سړیو هغه ورته ته یو حرکت وکړه چې زه بیا وګورم چې ستا بچی لوګي مري کنه. صحیح شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داولیک مدینہ منوره کې درې مشهور يهودي قبایلو بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقاع، دو قافونو سره قینقاع. هغه سره یو معاهده وکړه چې هغه ته د مدینه دستور ویل شي. د دې معاهده حاصل داو چې مذهبي معاملاتو کې به ټول آزاد یو، یعنی تاسو به خپل مذهب پریکټس کوئ، مونږ خپل مذهب پریکټس کوو. نمبر دویم د یو بل د جان او مال حفاظت وکړو، یو بل د جان او مال حفاظت وکړو. نمبر دریم د مدینه تحفظ او دفاع
دا به زمونږ د دواړو مشترکه ذمہ داری وي که مدینه باندې څوک اٹیک کوي مونږ به دواړه مشترکه دفاع کوو. بل د ریاست سره معاملات چې وي اخراجات به د هغې ټول برداشت کوو. ریاستي معاملات د هغې څه خرچې چې وي مونږ او تاسو به شریکه باندې برداشت کوو. بل اهل مکه سره به نه تاسو سره تعلق ساتئ نه مونږ تعلق ساتو. بل که سباهمی جګړه پیدا شوه تنازع تاسو تنازع وایي څه کنفلکټ ډسپیوټ که سباهمی ډسپیوټ پیدا شو او هغه په لور لیول باندې حل نشو نو فائنل اتارټي به محمد رسول الله وي صلی الله علیه وسلم. فائنل فیصله به څوک کوي؟ پیغمبر علیه السلام. دغه رنګي سقبائل جوهینا او دومورا دوات سره جوهینا او دومورا او بنی مدلج دای په دې تجارتي شعرا باندې او فریوی باندې آباد دا کومه د مکی والو تجارتي شعرا چې د شام او یمن د مدینه په لار د دې فریوی په غاړه باندې دا قبیله آباد دي. پیغمبر علیہ السلام هغه سره معاهده وکړي. څه وکړو سره؟ معاهده ورسره وکړي. د خواوشا کومې قبیله چې هغه سره مکی والا رابطه وکړه د پیغمبر علیہ السلام خلاف به انسیټ کو داولی کومې نور قبیله خواوشا چې وي اهل مکه به سره رابطه کولې دومره پیسې بدر کو په دې حمله وکړي دومره پیسې بدر کو دا سړی ولا مړ کړي. صحیح شو 25 لک ډالر بدر کو فلانه ولې اساسینیټ کړي. صحیح. نو پیغمبر علیہ السلام چې ورته کومې قبیله د داسې کانسپیریسی نه خبر شو نو یو ګروپ د مجاهدینو به هغه قبیله طرف ته ولېږه مسلح ګروپ په ولېږه ناغي بدانه کول چې ور بل جنگ به شروع کو نه بس سره پای به وارن کړل اله به وارننګ ورکړه چې بی کیرفل د نور خلکو لاس کې پپټ و جوړېږي کني یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز. صحیح شو نه غیبه آرام شو او که کومه قبیله به آرام نشو نو دوی شروع کړه پیغمبر اسلام به وډه بوي بیا یسو کې دا وډه بوي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باب کې کوم ګروپ د مجاهدینو چې مختلفو قبیلو د وارننګ لپاره بلېګو وارننګ او کني بیا جنگ وارننګ کني بیا جنگ ناغه کې دا کوشش کو چې د مدینه خلک به پکې نه انوال کول او خپل ځان چې مکی والا کوم مهاجرین ناغلیو دا غي ګروپ به لګو در پیغمبر اسلام حکمت عملیو چې دا لوکل خلک دا ونه چې را خو دې شکل راغله موږ مصیبت اخته کړو ها ته دې بیا ټوپک رواني الته کوم دیتا ارغان ډاکټر صحیح شو لا مشپنی تیرې کړه دې نه هلمند ته نه چرته نن هلمند دا پیغمبر اسلام هغه سره بالکل غم غرض ساته بس د خپل قوم نه به ګروپونه جوړول ای به لګي لیډر به ول خپل قریبي رشتہ دار جوړو لکه یو ګروپ یو لګو د عبیده ابن الحارث در پیغمبر اسلام د ترزوی عبیده ابن الحارث دویمه یو لګو د حمزه رضی الله تعالی لیډرشپ کې پیغمبر اسلام ترو درېمه یو لګو د عبد الله ابن جحش په قیادت کې د پیغمبر اسلام فرست کزن د ترور زوی یو د سوزي د ترور زوی لکه ستا چې سره مت دی بلې ولېګو د سعد ابن ابي وقاص قریش د مکی سعد ابن ابي وقاص څوک قریش اهل مکه با د دې په بدله کې غارتګران لېګل غارتګر په چوره چپاولو والا
تاسو ورته چوره چپاول ها غرضګرانه بوله غرضګر خو پیژنې کنه شهر څه دا چور والا غلې والا او پټکیان نو اهل مکه او هغه پټکیان لګل نو کله به د مدینه والا مواشیو تختول سچې په بلاس سره الله به تختول څنګه ولې مقصد معنا دا ده چې ټنشن ډیر زیات روان دلته مدینه منوره کې دوه کسان دای په باهمي رابطه او اهل مکه سره یو يهوديو یو د مدینه خپل سره د مدینه خپل سره لوی سردار عبد الله ابن ابي د منافقینو سردار دلی خبيث سره ابي الف با نه یا دا دال به نشته الف با او یا لکه ابي چې څنګه لیکل شي دا ابي او يهوديو کعب ابن اشرف دای په پټه باندې د مکه معظمه دورې هم کوي به شام ته او برسل چرته مکه ته نالته به خلکو ته وي ک تاسو داسې پلانینګ وکړو داسې اٹیک مو کړو مونږ الته مدینه کې تاسو سره دا اعانت پیغمبر اسلام به دیر سره خبرې ده او دای به پویول چې دا کار مکوي دای پویول چې دا کار مکوي کني قیمت به تا ده کې صحیح ځکه دا غداری ده دا څه ده چې کوم ریاست کې اوسېږي دا هغه خلاف سازش کول دي څه ویل شي غداری ورشي د غدارۍ خو سزا څه ده سر پرې کول په هر قانون کې لہذا دا حالاتو چې غزوه بدر دا په وجود کې راغی د قریشو قافله چې په سلګونو خانو باندې مشتمل و وشانو باندې او مختلف قسم ضروریات زندگی پہ کیوں ابو سفیان دے قافلے مشرو دوی ته دا خطر پیدا شو چې په مدینه منوره باندې تیریږو نو شاید چې محمد رسول الله دا هغه مرګري زمون په دې قافلې باندې حمله وکړي دا د شعبان میاشت وه سن 2 هجری په دې قافله کې کمال چې راته 50,000 دینارو مالو سورہ جسٹ امیزن او د موجوده زمانه بلینز ډالرو یو بلین نه بلینز قافله سره ډیر سلويخ اسلحه بردار محافظینو سورہ ډیر سلويخ ابو سفیان د متوقع خطرې پیش نظر کما خطر چې د ایکسپیکټ کولا د دې خطرې پیش نظر یو سړی ولېګو مکه معظمه ته چې تلار شاو د خلکو نه امداد وغواړي چې موږ له پروټیکشن نه کی کني موږ دا قافله مدینه باندې تیرولې نشو د عربو طریقه دا و چې خپل مظلومیت به ښکارا کوو نو به قمیص وشلو دغه وګوره تاسو دیوان به ځان نوښلو په سر کې به خاورې واچولې سر کې به خاورې واچولې او وښنه به غوګونه پرې کړ وښنه به
وګونه پرې کړ. دې معنا به دا چې د مظلومیت انتها ته رسېدلې. دې سړي هم دغسې وکړو. لہذا ابو جہل ہوئی انف از انف. ابو جہل سے ہوئی یو زر خلق تیار کر پدے کے شپک سوا زرپوش سپایان زرپوش زغرے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ملاو شو. ناغه قریش او انصار یعنی مهاجرین او انصار دواړه را جمع کړ. او مشورې ورسره وکړه. چې د مدینه منورې شمال طرف ته قافله ده. کوم طرف ته؟ شمال طرف ته کاروان دی. او د مدینه جنوب طرف ته لشکر را روان دی. حکم دینا مکی نه. لہذا د مدینې نه شمال ته ورشو د قافلې پسې، اکه جنوب ته ورشو د لشکر مخله. او د لشکر مخله ور دي ته جنگ دی. لشکر پسې ور دي هلته جنگ دی. قافلې له چور دي هلته لوټ مار دی. هلته مال غستل دي. دغه دور جنگ نشته. نو یو ګروپ هغه دا مشوره کوي د شمال ته ولاړ شو. دا آسان لار بوالو. کومه لار؟ دا شمال طرف قافله ده. سبا ورسره د سلوي کسان دي. اوسو پړه کپړه کوو. اسلابت هم واخلو، سامان به هم واخلو زیبه. صحیح. او بل ګروپ وي چې نه د جنوب طرف ته ورځوار څه پیښه ده. څه شه ده؟ توکل په خدای ارته چې پیښه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د رستنی فکر حامی وو چې کوم خاصو جنوب ته د چا مخله د لشکر مخله. ځکه دا بالکل لومبنه موقع ده. کدی وخت مو څه کمزوري ښکارا کړه دای بیا موږ دلته په آرام نه پریدي. دی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن. نن ورته امپریشن ورکول غواړي چې موږ ګوره به خوند خلک نیو، بے سہارے بیو، بے سر و سامان بیو، قوم پتش اللہ سوم جنگ ته تیار دي. مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه پاسه داسې په اجتماع کې پیغمبر علیہ السلام ته وی امزل ما امرک الله فالله معك. چې خدای درته کوم حکم کړی دا الله پیغمبر هغه طرف روان شه، الله در سره دې مونږ در پسې الله. او په داسې موقع باندې داسې یو خبر دی یو سړي چې اډم له سره شي. صحیح څنګه ټول اجتماع سره کنوینس شي. ټول اجتماع سره کنوینس شي. دا زمونږ په دې ګڼه کې چې عبد الله یو خبرو کې بس ټول اجتماع سره صحیح خبره کول پکاري. نو مقداد ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بس پاسا کوم طرف ته چې خدای حکم در روان شه مونږ در سره یو، الله دې مددگار دی. دا انصارنا سعد ابن معاذ مقداد ابن عمر خود مکیو هغه پاسه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته حکم کوا بیا مونږ ته ګوره چې مونږ خپل سرونه څنګه کټ کوو. بس دا دوه خبرې چې دواړو ګروپو طرف نه وشي. خو دوه ګروپ ورته صحیح یو نه ځان یو لودینانو بس دواړو وټی صحیح شو کنه. نو بس دوه ګروپ وایي بس ټیک ده مونږ تیار یو. شپږ یا مهاجر او 200 یو دیرش انصار 200 یو دیرش انصار پدې کې شپږو یا د اوس قبیلیو سورہ شپږو یا د اوس قبیلیو او یو سل او یا دا د خزرجو دوا یا درې سونو دای سره ټول لشکر سره سو سونو دوا یا درې او یا ورسره وشانو
او صرف شپېته ور سره زغرې وي. ولسم د رمضانو چې پیغمبر علیہ السلام روان شو او پاتلسم د رمضان معرکه شروع شو. موضوعات د سورت دا خو تاریخي پس منظر ہو، دا څه شو هسټوریکل بیک گراوند وي ورته. موضوعات د سورت چونکہ داڑم بنے جنگو نو مسلمانان نه چې دې جنگ کې نو کوتاهی شوی وي داغه الله تعالی خبرداري ورکو چې فیوچر کې د دې اصلاح پکار ده. نمبر 2 چې د اسباب دنیا کې اسباب تیاروي، د اسباب دنیا کې اسباب تیاروي خو اعتماد همیشه په الله کوي، په خپل قوت باندې نه. نمبر 3 د جنگ په میدان کې هم خپل اخلاقی معیار برقرار ساتي، بد اخلاقی مه کوئ. یعنی کہ میدان جنگ کې هم ہاں بد اخلاقی به نه کوئ. د مسلمان شان دا دی چې د جنگ کې که امن کې د اخلاق معیار برقرار ساتي، د اخلاق معیار برقرار ساتي، زیاتې نه کوي. نمبر 4 مشرکین او منافقین او یهودو ته پکې خطاب دی چې تاسو د درې واړو ګروپونو کردار دا د انسانانو کردار نه دی. یهود. نمبر 5 د غنیمتونو حکم دی پکې چې مال غنیمت سره بس کوي. نمبر 6 د جنگ او د صلح دواړو لپاره هدایات او قوانین دي. د جنگ قوانین او هدایات او د صلح قوانین او هدایات. نمبر 1 د ریاست اسلامی د دستوري آرټیکلز وضاحت ته پکې دستور آئین کانسٹیٹیوشن او ابتدائی د دینه ده چې انفال ایکسټرا دي، انفال سری اضافه دي، لہذا په جنگ کې بنیادی مقاصد انفال مگر دی وای. بنیادی مقصد خود الله د دین برتری ده او د ظلم دفع کول دي. د دې وجه جنگ چې وشو نو کافران خو تختیدل، بلا ډېر اموال غنیمت په لاس راغی. لہذا مسلمانانو پیغمبر علیہ السلام نے تپوسه کوي د دې بس کو دا دومره ډېر سامان دا بس دې سره بس کو ځکه دا حکم نو معلوم چې شریعت حکم دی کې څه دی، یعنی ویسو دو کسو کو سره صحیح د پاسه بلډوزر تیری کو لکه څنګه چې کوي چې بلډوزر په تیری کو کسو کو صحیح کنه تقسیم کو. نو اللہ تعالیٰ وچ دا خشت اول چونے حد معمار کھج تاسو ریا میرا ود دیوار کھج چې داړم بنے بنیاد دے دا ولا صحیح کا د نیت اصلاح ولا وکا چې د جنگ په موقع باندې دې خبرو تصور هی مکوئ. جنگ په موقع باندې تصورونه صرف دوا، نمبر اول د ظلم دفع، نمبر 2 د خدای د دین جنډه اوچتول، د ظلم دفع. حاجی باری سے زرین خبری کسنگ ایمان سزا کیږي نه صحیح. منګه مسلمانان نه په امن کې په دین کوي نه په جنگ کې په دین کوي. زمونږ جنگ هم په جذباتو یې، زمونږ امن هم په جذباتو. یسألونک عن الانفال، سوال کوي تانو پیغمبران الانفال د غنیمتونو متعلق چې دې سره بس کوو.
قل تورت اوایا الانفال لله چې دا غنیمتونه د الله او د الله د پیغمبر دي. تو اوس دې خو بس الله تعالی مختصر جواب ورکړ، بس تورت اوایا چې دا غنیمتونه د چا دي؟ You people don't worry. دا د الله او د الله پیغمبر دی نو بیٹر. What should be done؟ بس صحابه خو ډیر منون کې خلک بس چې هغه ته دا جمله راوړل چې بس دې سره تاسو هیڅ غره نشته، تاسو ورته ډیبیټ کوئ ما دا ډسکس کوئ ما ډونټ ثینک اباوټ اټ. دې کې چوت مو وای سای ټولو استغفر الله العظیم. مونږ ولې دا تاسو نو پکا صحیح شو. ول دا کله کله مونږ په شان خلک دې به کوړه وړي کنه شرشا کله مونږ په شان خلک موږ سوي پیغمبر اسلام به د ټول ځان له دمای ټول وکورته وړي ځکه مونږ ته وي شرط پکې مو وي نه صحابه کو ډیر منو کې بس الله تعالی شرط پکې مو وي دا د الله او د الله د پیغمبر خو خبره بس. فاتقوا الله يرجى الله تعالى نا واصلحوا ذات بينكم واصلحوا ذات بينكم اصلاح کوي د خپل ځان ذات بينكم معنا د خپل ځان په اصلاح کې لګیایي. You should worry about your own self, not about اموال غنیمت. تاسو وری د ځان متعلق پکار دي خپل اصلاح کې لګیایي څه کوئی په غنیمت باندې خبر دین کړه یو معنا. دویم واصلحوا ذات بینکم اصلاح کوي ذات بینکم په خپل میس کې یو بل سره جوړ پیدا کوي. دا مالونه خدا سے خبيثه دي په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي دې په تقسیم باندې جنگونه پیدا کیږي. خلک وایي چې اخد د شکه چې واغې فلان کی ته ورکړه مال هغه دې کار او ته راکړه. الله تعالی واصلحوا ذات بینکم کوم شی چې د نفرت ذریعہ جوړیږي هغه چوت مو وایي ساجي خبره وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کوي دا الله تعالی او د رسول دا الله ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یې. نو ټول صحابه وی چې موږ یقینا مؤمنان یو بس خدای سوی او پیغمبر سوی هغه صحیح. نه الله تعالی وی دا وخت ټول خلک کې چې موږ حقيقي مؤمنان یو. خو زیاده ته تعریف کړي انما المؤمنون الذين خبر دادا صحیح مومنان آکسان لے اذا ذکر اللہ چکل دا اللہ یاد شے وجلت قلوبهم. دیکھو گور چکل دا اللہ تذکرہ شی چ اللہ دیر عظیم ذات دیر لوی قوت لري وجلت قلوبهم دا هیبت نه دوی زړونه اوښنی تا شنه در وای زړونه ولرځي وجلت قلوبهم زړونه ولرځيږي و ذات الیت علیه او کله چې ولسته چې دوی باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا نو دا آیاتونه انکریز کی دوی له ایمان اعتبار باندې آیت سره د ایمان اضافه کیږي. وعلى ربهم يتوکلون او پروردگار خپل باندې دوی اعتماد او توکل کوي. نو الله تعالی صفاتونه ذکر کړل 15 سورہ 15 اول دا چې د خدای عظمت ذکر شي د دې زړونه باندې لرزل شي. الله تعالی زموږ په حالت رحم وکړي. خدای مکه موږ سره خدای راغی هم نو زړه به موږ لرزي دور سخت شي د صحابه زړونه چې د خدای ذکر بوشه hebat په راشه. دویم چې د قران آیت ورته ویل شو ایمان به اضافه شي. مونږ ته چې د قران آیت ویل شي منافقت به اضافه شي. دریم د خدای په ذات مکمل اعتماد. سلورم الذين يقيمون الصلاة آکسان چې قائمای منځ دا سلورم صفات. ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال چې موږ ورکړې دوی ته انفاق کوي خرج کوي په لار د الله کې اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي یقینا لهم درجات لوی لپاره لوی درجات په نزد پروردگار دوی ومغفرة او بخنه دا ورزق کریم او بهترین رزق دی. اوس دا خو میس کې الله تعالی د مؤمنان صفاتونه وکړه. اوس دا ورپسې آیت نمبر 15 د دې تعلق د لومبي آیت سره دی چې قل الانفال لله والرسول غنیمتونه چا دي د الله او د پیغمبر. اوس ولې دي نو دا غي وجه خي کما اخرجک ربک ازکا چې ترا استوستا پروردگار من بیت کده کوستانا بالحق په حکم چې خدای را استوي دا جنگ د خدای په حکم شو دا جنگ د خدای په حکم شو نو د دې څومره اوټپوټ او ریزلټ چې ده دا د الله او د پیغمبر دی. خبر دین کړه
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اتا کی سره یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون هغه نه خو خون کیو دیوتو د جنگ لا هغه نه خو چې جنگ وشي یجادلونک فی الحق دیتا سره جنگ کو فی الحق پدې حکم د الله کې یعنی آرګومنټ سره کول معنا یعنی دوی داوی یعنی سکو زمون سره دوره اسلحه هم نشتا دوره تیارې هم نشتا او اسیم لا نوی لرا غلیو لا تر اوسه ریاست نه مستحکم شو او پړمبر باندې جنگ شروع شي دا خو له مصیبت سبب باندې دی هم لکړي خبردار چې دی قاتلې په لړ شو چتر شو قاتلې په یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا پس دے چه دوی تدا واضح شوا کانما یساقون الی الموت دیتا سره داسې آرګومنټس کول د جنگ بارکه چې نه جنا د جنوب طرف تنزو دیتا سه یریدل کانما یساقون لکه چې مرګ لګوځي کانما یساقون لکدای چې بوته شو مرګ تا وهم ينظرون او دې قتل دې مرګ بلتا دې خدا سي یریدل لکه چې مرګ مشاهده کوي دی وجه هغه طرف تسترګل وای دې بل طرف ته نبي سبحانه تفصیل شروع کی ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جملنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوانا على النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين.